ایران د امریکای په هغه رګ ناست دی چې د امریکای نه چغې خلاصې کړي او د امریکای څوک مدد نه کوي. تاسو به پوه شئ چې ما کم رګ یاد کړی دی. ابنای هرمز چې دی په هغې باندې ایران چې دی ناست دی، د دې د وجې نه د امریکای نه چې دی چغې خلاصې وي او هغه د نور ملکونو نه مدد غواړي. مدد دا غواړي هغوی زموږ سره یو ځای شي چې موږ دغه سټریټ اف هرمز چې دی دا موږ کولاو کړو. دا کومه لاره چې سمندري ده چې دغه لاره موږ کولاو کړو. بلې دا خبره کړې دغه ملکونو سره چې موږ به ډرونونه ورولېږو چې دوی کوم ځای کې ماینونه ښخ کړي چې د دغې ماینونو پته ولګي. په سمندر کې دوی کوم ماینونه ایښودي دي چې د دغې ماینونو پته ولګي او دغه ماینونه موږ ناکامه کړو، نو بیا به دي چې دي دا جهازونه چې دي دا به راواړئ. خو هلته کې نور ملکونه چې دي دا د ده سره نه جوړېږي، ځکه جاپان، اسټرالیا داسې نور ملکونه چې دی هغو ته انکار کړی دی. هغو ته انکار کړی دی او هغوی موږ د دې سره نه یو ځای کېږو او نه سره به دغې اپریشن کې یو ځای کېږو. نو د امریکې سره څوک په دغه کې مدد نه کوي. دغه شانتې چینا ته یې هم ویلي دي چې چینا زما سره یو ځای شي او موږ دغه ځای چې دی دا آزاد کړو. ځکه و چینا ته چې دی دا د ټرمپ وینا ده چې 90% تیل چې دي هغه په دغې طرف باندې ځي. نو چینا له هم پکار ده چې هغه زموږ سره ودرېږي او موږ دا ابنای هرمز چې دی دا آزاد کړو. او هلته کې ایران وایي د ابنای هرمز به تر هغې پورې نه ازادېږي چې تر څو پورې امریکې زمونږ شرطونه نه منلي او جنګ چې دی دا نه ودرولی. شرطونه یې دا اوس هغوی ښودي چې هغوی زمونږ نه مکمل پابندیان چې دي دا به ختمېږي. هر ټایم چې دی موږ دغه جنګ چې دی دا نشو کولی او ابنای هرمز چې دی هغه د هغو په کنټرول کې مکمل دی. بل لا دی ازادول هم نشي کولی. دي جهازونه راشي نو دغه جهازونه چې دي دا به هم ولي. نو اوس دوی وایي چې په غیر پایلټ نه جهازونه چې دي دا به دغه ځګي ته لیږو. دغه ځګي ته به یې لیږو وایي هغه موږ چې دی هغه درکولی شو. دی نور ملکونو ته ویلي دي خو دغه پایلټ والا جهازونه چې دي دا موږ هلته کې نشو لیږلی. نو اوس ګورو چې ټرمپ به دې کې کامیابېږي که نه کامیابېږي. تاسو را سره خپل رایه چې دی دا شریک کړئ چې ټرمپ به دغه ابنای هرمز چې دی دا به ازاد کړي که به نه.